کچیری انسان په اول رکعت کې سورة الناس قل اعوذ برب الناس سیدا د قرآن کریم آخری صورت دی په اول رکعت کې دا وایي آیا اوس په دغه په دویم رکعت کې کوم صورت وایي؟ د دې مسلې جواب دا دی چې بهتره طریقه دا ده چې په دویم رکعت کې بیرته سورة الناس قل اعوذ برب الناس وایي. بعضی کسان خو بیرته قرآن کریم له سره څخه شروع کی الف لام وایي په دویم رکعت کې، لیکن بهتره طریقه دا ده چې بیرته تکرار د سورة الناس وکړي. او کچیری د قرآن کریم ختم وي لکه په تراویح کې بیا که سورة الناس څخه وروسته په دویم رکعت کې الف لام شروع کی هم څه مشکل نه لري. او کچیری د قرآن کریم ختم وي بیا دی په اول رکعت کې سورة الناس وایي، بیا ښه طریقه دا ده چې الف لام را شروع کړي. د قرآن کریم د ختم په صورت کې چې کله دی په اول رکعت کې سورة الناس وایي بیا دی په دویم رکعت کې الف لام شروع کوي لکه په روزه کې چې حافظان کوي. یو ورور پوښتنه کړې وه چې د امام دپاره تر تکبیر تحریمي وروسته فورا قرات شروع کول څنګه دي؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې تر تکبیر تحریمي وروسته فورا قرات شروع کول دا له سنت څخه خلاف عمل دی، ځکه د امام دپاره سنت طریقه دا ده چې دی به اول واري سبحانک اللهم وایي، تر سبحانک اللهم وروسته به اعوذ بالله وایي، تر هغه وروسته به بسم الله وایي، تر بسم الله ویلو وروسته به بیا قرات شروع کوي. او د مقتدی دپاره یوازې سبحانک اللهم ویل سنت دی، اعوذ بالله او بسم الله به مقتدی نه وایي. او داسې په دویم رکعت کې چې کله امام را ولاړ سي تر الحمدلله مخکې بسم الله ویل سنت عمل دی، نو په هر رکعت کې تر الحمدلله مخکې بسم الله ویل سنت دی. نو د امام دپاره پکار دی چې تر تکبیر تحریمي وروسته باید دی دومره انتظار وکړي چې مقتدیان هم سبحانک اللهم ووایي او دی هم ورسره ووایي او اعوذ بالله او بسم الله به امام وایي، مقتدیان به نه وایي. دوهم مسله دا ده چې آیا د ماشوم په غوږ کې د اذان کولو دپاره په شریعت مقدسه کې تعیین د وخت شته او که یا؟ د دې مسلې جواب دا دی چې د ماشوم په غوږ کې د اذان کولو دپاره د تعیین وخت په شریعت مقدسه کې نشته. بهتره طریقه دا ده چې زر تر زره د ماشوم په غوږ کې اذان وسي. په عوامو کې دا مشهوره چې د ماشوم په غوږ کې څوک تر 9 پورې څوک تر 3 پورې د ماشوم په غوږ کې اذان نه کوي، بلکې مسنونه طریقه دا ده چې کله ماشوم پیدا سي باید زر تر زره د ماشوم په غوږ کې اذان وسي.